Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما 26 تاریخ باندې دا ځکه حاضري وکړه زما ترجیحات زما لکه ول خو به زه دا وایم چې تعارف چې دی هغه یو اسلامي سنت طریقه ده نو په دې وجه به زه خپل تعارف دا وکړم زما میاں نصیب جان نوم دی په دې پورس کې سپۍ ورته یم او الحمدلله نن وخت کې زه بیا متواتر ما کوم کورسونو کې زه فسټ رالم نو دې وخت کې زه ایس ایس پي عهده کې یم زما 35 سال سروس کې زما ترجیح صرف او صرف دا ده چې د خدای مخلوق ته سهولت ملو شي آرام ملو شي او قرآن کې هم زموږ صورت حج کې زموږ کوم ډیوټیانې دي نو هغه څلور ډیوټیانې دي د پولیس قرآن د هغې وضاحت کوي نو زما دغه نظریه ده دې نه وړاندې زه کرک کې ډي پي او پاتې شوم 19 میاشتې په هغه ځای کې ما چې حالات وکتل ډېرې غټې غټې دښمنۍ وې امن نه و ما بیا علما کونسل جوړ کړ چې علما کونسل په بل ډسټرکټ کې نه و دا خصوصي په کرک کې ما جوړ کړ ځکه چې داسې مسلې به وي چې هغې کې به شریعت به انوالو نو هغې دپاره علما نه ما سره بل ښه سورس نه و ځکه چې هر سړی د شریعت فیصله نشي کولی او باقي خلک ډېر زیات خوشحاله لیزان کونسل مې جوړ کړو د دې نه علاوه جرګه سیسټم مې جوړ کړو او الحمدلله هغه هر څه په ریکارډ باندې دي په 19 میاشتو کې موږ 783 راضینامې وکړې په دې 783 راضینامو کې 22 داسې راضینامې وې چې په هغې کې شپږ اووه اته او لس مړي شوي بلکې یو حواله زه درکړم چې په هغې کې 26 کیسونه په عدالت کې چلیدل په 26 کې 16 کیسونه صرف د 302 د قتل باقي 10 کیسونه چې ونه هغه اقدام قتل او 506 او متفرق دغه الحمدلله په هغې کې موږ کامیاب شو او په هغې کې موږ راضینامه وکړله سیشن جج صاحب په هغه ورځ باندې ماښامه پورې ناست و او هغه ډېر زیات خوشحال و چې 26 کیسونه د هغه د عدالت نه وځي نو ماښامه پورې ناست و زه مرګنامې دستخط کولې یو ډېره د خوشحالۍ موقع وه نو بیا داسې یو وخت راغی چې ما په موبایل به میسج راته مدعي به هم وی چې زما راضینامه وکړه او ملزم به هم وی زما راضینامه وکړه دا د عوامو یو اعتماد جوړ شو او هغه اعتماد دا و چې موږ خلوص سره لګیو کارم کوو اوس هم هغه خلک لکه ډېر زیات په دې دغه کې دي چې زمیا صاحب د الیکشنه پورې لاړو که خیر موږ بیا راولو نو زما ترجیح هم دا ده چې د خلکو ته سهولت ملو شي اوس هم ما سیشن جج صاحب سره په همدې باندې خبره وکړه ډي سي صاحب سره مې په دې خبره وکړه چې انشاءالله دا مهم د الیکشن سره سره زما ترجیح دا ده چې دا د خلکو کوم مسلې دي چې دا موږ په همدغه کوڅه کې حل کړو او دې غریبانو خلکو ته د 100 روپۍ بچ شي د دې ماشومان تعلیم وکړي د دې ماشومان د دښمنۍ نه بچ شي او دا یو څو ورځې ژوند چې دا په آرام تیر شي نو د دې لپاره چې زار څونه قرباني ورکوی شم نو انشاءالله مخکې مې هم ورکړې ده او اوس هم زه تیار یم انشاءالله اوس به موږ تاڼه په تاڼه باندې زما خواهش دا دی چې هره تاڼه باندې چونکې که زه ډي پي او هم زه دلته خلک راغواړم غریبانان خلک دي دا به ترانسپورټ به چا سره نه وي چا سره به پیسې نه وي او دلته د راتلو به ډېر لویه مسله نو ما اوس دا خواهش دی چې زه هره تاڼه باندې د هغه ځای د تاڼې علاقې سره چې کوم کونسلر دي کوم محلهداران دي کوم ناظمان دي د دې نه علاوه د هغه ځای څونه علما چې دي او دا زه راوغواړم نور چې داسې نوټیبل دي چې هغه روغ ایماندار خلک دي نو دی به زه متلقه تاڼې ته راغواړم او پوره ورځ به ورسره زه تېروم د هغې په مسلو باندې کوم مسلې چې زما په لاس حل کېږي انشاءالله به زه حل کوم کوم چې زما د وس نه نه وي د ډي سي په وس کې یا د واګډا په وس کې یا د سیشن جج صاحب په وس کې نو انشاءالله هغه به زه بیا هغې ته دغه کوم او زما زیات لکه کوشش دغه دی چې زه د تاڼو په سطح باندې څنګه چې لیزان کونسل دی داسې علما کونسل مقرر کړم جرګه سیسټم الحمدلله دلته جرګه سیسټم دی د دیر خلک د امن دپاره یاد دي د دیر خلک د ایماندارۍ او لمونځ ګزارۍ دپاره یاد دي خو زما یقین دا دی چې دا زما کوم خواهش دی
نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه دلته هغه فضا شته دی. نو زما هغه کوم محنت چې زه کومه انشاءالله زما یقین دا دی چې هغه به ضایع نه ځي. د دې نه علاوه ما نن د خپلې سچوګانو میټینګ وکړو، ډسپیګان ما راوغوښتل. لومړۍ خبره زما دا وه، لومړۍ خبره ورته زما دا وه چې د خدای مخلوق ته سهولت ورکوي. معمولي خبره باندې خلک حوالات کې ماچوئ، د چا بېعزتي مه کوئ، چا ته کنځل مه کوئ، او چې وسم کېږي دې خلکو باندې چې تاڼې ته راشي عزت ورکوئ، په بینچ کې کېنوئ، په کرسۍ کېنوئ، یو پیالی قهوه که تاسو څښلی شئ، عزت سره د هغې هغه کار کوئ، عزت سره یې رخصتوئ، ځکه چې موږ ته چې دا کوم تنخوا میلاویږي موږ د دې خلکو خادمان یو، موږ حکیمان نه یو. نو تر دې پورې ورته مه ووایئ چې کومه پورې زما په لیول خبرې او ما خبروئ زه به در رسم انشاءالله. ما دپاره هېڅ څه دغه نشته، که شپه وي که ورځ وي زه په دې خوشحالېږم. ما ته سکون په دې میلاویږي چې د چا مسله حل شي. ټیک شو سر. د دې منشیاتو حوالې او ټمبر سمګلینګ حوالې سره هغې سره څه پلان یا ده؟ منشیات ټمبر سمګلینګ آلریډي دا جرم دی، جی دا جرم دی. او ما نن په دې میټینګ کې دا خبره وکړه چې ما ته داسې پرچې نه دي په کار چې یو سړي سره 10 ګرامه دي یا 20 ګرامه دي. ما ته داسې پرچې په کار دي چې اډه ختمه کوي. کومه چې اډه ده هغه اډه ختمه کوي، سکلو والا به پخپله ختم شي. نو لکه دا ما نن دې ته خصوصي هدایت وکړو چې اډې ختمول غواړم، او چې زه کوم ځای باندې زه پوه شوم چې کوم ځای کې اډه چلیږي او ایسې چو کار نه کوي، نو بیا به زه پخپله ځم او ما پخپله باندې چاپې والي دي. او تاسو وګورئ چې په کر کې به حیثیت ډي پي او ما به جیکټ اچولی، ما پخپله چاپې والي، ما به د خپل سپۍ نه مخکې په دیوال دانګل. کوم چې داسې شرپسند خلکو لارې له به نه راتلل، په نصیحت به نه کېدل، نو هغې کې ما خپله باندې بیا. نو زه انشاءالله دا چې کوم د جوارۍ یا ټمبر سمګلینګ دی یا منشیاتو خبره ده، انشاءالله زما یقین دا دی چې دې کې به موږ رستو کېږو نه، او دا به موږ که خیر وي انشاءالله، که خیر وي دا به ختمو. سر په خلکو ته څه پیغام ورکوئ چې په لاست کې چې سر یو کوېسچن دغه میسج به اخري ورکړئ سر. د پولیس کې د سزا او د جزا هغې حوالې سره څه دغه کوئ؟ کوم پولیس فورس دی ښه کارکردګي وکړي یا څوک دغه وکړي چا سره هغې حوالې سره ته پولیس کې د سزا جزا عمل چې کوم دی دا خو که فرض که جاري نه ساتي، هغې سره هغه فورس تباه کېږي او د عوامو اعتماد چې کوم دی په دې فورس ختمېږي. یو پولیس افسر چا سره زیاتې وکړو تا سزا ورنه کړه، نو هغه نورم دلیرم شي، او بل دا چې هغه پبلک سره انصاف ونه شي، هغه خلک بیا خیرې کوي. که نور یې وس نه کېږي نو الله تعالی خو اوري، هغه مظلوم وي. ما چرې هم چې کله هم داسې زیاتې پولیس والا کړی دی، که هغه ډي اس پي دی، که هغه انسپکټر دی، که هغه ایس ایچ او دی، ما هغه په هېڅ صورت باندې معاف کړی نه دی، باقاعده مې سزا ورکړې ده. او چا چې ښه کار کړی دی نو هغې ته باقاعده موږ سره کوم ریوارډ فنډ دی، څونه چې زما د وسه کېږي نو هغه ما ورته باقاعده ریوارډ کړی دی، ما یې حوصله افزایي کړې ده. بیا که د پروموشن خبرې نو ما افسرانو ته لیکلي دي، او باقاعده دا سزا او جزا چې کوم ده دا دواړه چلیږي. بل زما یو دا دغه دی چې زه خپله الحمدلله 35 سال کې زه دا یو خبره به طور چیلنج ویم، نور د الله تعالی به ډېر ګناهګار یم، خو دا یو خبره به طور چیلنج ویم چې 35 سال کې زما په دې بدن کې به یو نواله د حرامو نه وي. الحمدلله ما د بدن دا وینه داسې ساتلې ده لکه څنګه چې پی دي. نو په دې حواله سره چې کله زما دا ترجیح دی، نو بیا زما په موجودګۍ کې زما د ماتحت انشاءالله به کرپشن نه کوي، او که کوي نو د هغې به هغه ته پوره سزا میلاوي. سر عام دلته کې اکثر اف آی آر وشي او انویسټیګیشن نه مخکې کوم دغه وي هغه ګرفتار شي، خو فرض که څه نه څه انویسټیګیشن وشي او د هغې نه وروسته هغه ګرفتار شي، دې حوالې سره به تاسو اقدامات کوئ؟ بلکل زما دا ترجیح ده. زه هم دا وایم، ما په تفتیش کتاب هم لیکلی دی، 565 صفاتو کتاب دی. هغه کتاب زه تاسو ته در کومه، تاسو به وګورئ. په هغې کې هم دا هدایات دي چې د ټولو نه لومبی چې کوم دی ای په یار څه د قرآن الفاظ نه دي چې ای په یار وشو څوک پکې چارج شو او بس موږ ورځو هغه ګرفتار وو. ما په خپله داسې کړي دي چې 302 کې په یو موقع کې په 4 کسو دا وشوه. د جون میاشت وه چې ورغلم دروازه مې وواله، هغه 2 ورونه ودو سترګې مږلې. ما یې لکه په تاسو 302 دا وشوې ده، ما ورته یې ځئ ګرځئ نه م نیسم. ما ته پته وه چې بې ګناه دي. یو سړی چې 302 کې یا بیا کور کې وده کېږي، نو دغه شانتې زه ما
ما سارم دي په پولیس دا خبر وکړه چې د ټولو نه لومبې تفتیش دی هغې نه پس قانون هم دا وایي او قرآن او حدیث هم دا وایي چې ته به اعلی بلاسه شي چې کله هغه ملزم ثابت شي. نن سبا خلک په څه بنیاد باندې مطلب دا چې کوشش کوي یو داسې نوموړی سړی برناقی په یار کې راولي چې د یو سره کچرو ته منډه وي د یو سره امداد کوي د پیسې لګوي هغه په کیس کې شامل نه وي. ولهذا ما خپله باندې داسې کړي دي چې ډېرو باندې چې سودو ته وشوې ده ما ته پته وه چې بې ګناه دی ما ورته یې ګرځه د دشمن نه ځان ساته زه دې نه نیسم. های کورټ ته مې ویلي دا سړی بې ګناه دی دا زه نه نیسم کلیر خبره ده. پولیس رول ما ته اجازت راکوي باب 26 فقره 2 چې گرفتاری کو ملتوی رکھنے کا اختیار دا ما سره اختیار دی چې زه تر هغې پورې دا ملتوي وساتم کومه پورې چې دی ګناهګار ثابت شوی نه وي. په دې کې ما نه افسر هم تپوس نشي کوی دا ما ته قانوني اختیار دی. په دې کې ما نه جوډیشي هم تپوس نه کوي ځکه چې ما سره قانوني اختیار دی. سر خاص کر په پولیس ډپارټ کې چې وي سرکاري دغه سیاسي انوالمنټ چې کومې مداخلت چې وي داسې اکثر داسې کېږي په تاڼو کې چې کله ملزم وي د هغې په پوش باندې یو سیاسي لاس وي نو آیا دا سیاسي مداخلت متعلق تاسو څه وایئ چې آیا که پر اوس انصاف میلاویږي نو بیا چې وروسته سیاسي لاس وي نو آیا انصاف به میلاویدی شي دې متعلق د سیاسي انوالمنټ باره کې تاسو څه وایئ؟ انشاءالله زما موجودګي کې خو زه به دا وایم چې قطعا دا څوک تصور هم ونه کړي دا تصور هم څوک ونه کړي چې هغه د کومې سیاسي پارټۍ نه وي چې د هغه په وجه باندې به موږ ملزم پرېږدو یا به ملزم سره رعایت وکړو. تاسو زما هسټري وګورئ انشاءالله په مردان کې په پېښور کې تاسو ته به خپله پته ولګي چې څومره غټو غټو خلکو ته ما لاسونه اچولي هغه به تاسو ته معلومات وشي. نو میرټ په دې کې که څونه زیات غریب دی څونه زیات هغه موږ دپاره ډېره هم دی. موږ دپاره دا غریب خلک دا وي بلکې وي آی پي دي. یو خو وي آی پي وي یو وي آی پي وي دته زه وي آی پي ځکه وایم چې د چټ د پاس نه راځي او مطلب دا چې یو وي آی پي به ما سره څه وکړي ما به بدل کړي یو مینه ایم پي به ما بدل کړي دا به راسره وکړي خو کله د وي آی پي چې کوم د پاس نه چټ راغی نو بیا به ما څوک نشي بچ کولی. لہذا زمونږ ترجیح دا ده چې زه دې غریب ته دې مسکین ته دته زه وي آی پي وایم او زه خپل پولیس ته هم وایم چې د وي آی پي نه د دې وي آی پي دغه تاسو ځکه وایي ځکه د ده صرف او صرف یو خدای سره ده. سر زه د کوم دهشتګردۍ په ټایم کې یا د منشیاتو په دغه کې چا چې خپلې کارکردګي کړله تر اوسه پورې هغه خلک په پولیس کې سیټ ته دي دې باره کې څه وایي چې تاسو به دا خلک ته څه لږ اپریشیټ کوي که نه؟ بالکل الحمدلله ما ترجیح دا ده چې کوم ځای کې ما نوکري کړې ده ما د سوړو نه د هغه شوبو نه ما هغه خلک مخې ته رایستي دي او ما ښه ښه ځایونه ورکړي دي. کم سیټ چې زه پوه شم چېرې دا دې کې دا ایماندار سړی دا پکار دا ده چې دی نو هغه ورته ما سوال کړی ما مینت ورته کړی دی چې راشه دا سیټ سنبال کړه. نو انشاءالله وي به داسې او چا چې قربانیانې کړي دي انشاءالله هغې سره مونږ څونه چې مونږ نه وس کېږي بلکې ان تر دې چې ما ښه ریکمنډیشن زما پراته دي چې ما کوم ما تحت و هغې ښه قرباني کړې ده او باقاعده بار چې دی نو هغې پسې زه لګېدلی یم او هغې ته عوض میلاو شوی دی الحمدلله. او که دلته هم داسې څه خبرې نو زه به رستو کېږم نه انشاءالله دې خلکو دا حق دی او د دې به من الله هم تپوس کوي انشاءالله دا خلک دا میرټ انشاءالله میرټ به وي او دا به کوو انشاءالله. سر د دیر ولس ته فاینل زموږ چې کوم د دیر عوام دی هغوی ته څه پیغام ورکوئ څه میسج ستاسو د دیر عوامو ته زه دا پیغام ورکوم چې دا یو څو ورځې ژوند دی 50 سال وي 60 سال وي 70 سال وي 80 سال وي بیا به صحیح. لہذا زه دا پیغام ورکوم چې په دې ځمکو باندې په دې شاملاتونو باندې او په دې باندې جګړې مه کوئ. تاسو لیزان کونسل دی او که لیزان کونسل نه وي د خپل علماو خبر ومنئ د خپلو مشرانو خبر ومنئ دوه کسانو چې کومه جرګه وکړه هغه ومنئ الصلح خیر په دې کې به خیر وي. نو انشاءالله دا به بهتره خبرې چې تاسو دوه کسانو روغې ته غاړه کېږدئ او د خپل را روان وخت کې کوم کشران چې دي
دا د دشمنونو بچ کوي دا خپل پیسې بچ کوي ځکه چې دا د مسلې حل دغه نه دی کوم چې موږ نن سبا سوچ کوو پوهه سړی هغه دی چې هغه د لسو په ځای باندې 8 روپۍ واخلي او غاړه کېږدي روغې ته دا په دې ته زه پوهه سړی ویم